قربانی د وجوب د پاره شرطونه څه دي؟ یعنی قربانی په چا باندې واجب ده او چې په چا واجبېږي نو د دې دپاره څه شرطونه شریعت هغه ښودلي دي. نو د قربانی د واجبېدو شرطونو کې اولنی شرط چې دی نو هغه مسلمان. قربانی د په مسلمان باندې کتابونه ویلي انها قربة والکافر لیس من اهل القرب. ځکه دا قربانی چې ده نو دا د قربت دپاره ده چې په دې باندې الله ته سړی نږدې شي، او کافر چې دی نو دا اهل قربت نه دی چې ګینې دا په دې وجه باندې الله ته نږدې شي، ځکه چې د کافر عبادت دا قبول نه دی چې تر څو پورې د ایمان راوړی نه وي. نو اولنی شرط دا دی چې مسلمان به وي. دویم شرط دا دی چې آزاد به وي، ځکه زمونږ کتابونه وایي لأن العبد لا یملکو، غلام چې دی دا مالک نه دی، چې یو سړی د څه مالک نه وي نو په هغه باندې به قرباني څه راشي. نو دویم شرط دا شو چې دا به آزاد وي، غلام به نه وي. او دریم شرط وله څه دی؟ دریم شرط وله دا دی چې مقیم به وي. په مسافر باندې قرباني واجب نه ده. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې لیس علی المسافر اضحیه، په مسافر باندې اضحیه یعنی قرباني دا نشته دی. نو دریم شرط وله دا شو چې سړی به مقیم وي، که مسافر قرباني کوي کولی شي خو واجب پې باندې نه ده. څلورم شرط وله دا دی چې صاحب نصاب به وي. کم کس چې صاحب نصاب وي نو هغه به قرباني کوي، ځکه چې حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی صاحب نصاب وي او د قرباني ونه کړله نو دا د زمونږ عیدګاه ته نږدې هم نه راځي. دومره سخته زورنه په دې باندې راغلې ده. د دې د وجې نه زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې قرباني چې ده نو دا واجب ده، ځکه چې دومره زورنه دا په سنتو باندې نه راځي، چې دومره زورنه پرې راغلې ده نو دې نه پته لګي چې دا واجب ده. نو څلورم شرط ورلره دا شو چې دا کس چې کوم دی دا به صاحب نصاب وي، دا به د نصاب خاوند وي. اوس نصاب څه شی دی؟ نو 52 تولې چاندي یا 7.5 تولې سونا، دا چې د چا سره وي نو په ده باندې قرباني واجب ده. 52 تولې چاندي یا 7.5 تولې سونا، دا چې د چا سره وي، که چا سره 7.5 تولې سونا وي یا چا سره 52 تولې چاندي وي نو په ده باندې قرباني واجب ده. یا مسله دا ده جی چې 7.5 تولې سونا یا 52 تولې چاندي دا خو ورسره نشته، خو د دې قیمت ورسره دی. قیمت ورسره دی د 52 تولې چاندي قیمت نقد رقم ورسره دی. توله چاندي نن سبا تقریبا دا په 1500 کې ده، او دا چې دی له ضرب ورکې 52 تولې 52 کې نو دا 78750 روپۍ جوړیږي. نو څوک چې د 78750 روپو مالک وي نو په ده باندې قرباني دا واجب ده، دی به خامخا قرباني کوي. اوس مسله دا ده جی چې که داسې وشو چې د سره 7.5 تولې سونه نشته، کمه ده، خو د ده سره نقد پیسې شته، نو دا نقد پیسې به بیا د هغې سره جمع کوي، او که د هغه اندازه 78750 ته رسېدله نو په ده باندې بیا قرباني څه ده؟ دا په ده باندې واجب ده. او که نه هغې ته نه رسېدله نو بیا پې قرباني واجب نه ده. مثلا یو زنانه ده یا مثلا سړی دی د هغه په ملکیت کې یا زنانه هغې په ملکیت کې 1 توله سونه ده، 2 تولې سونه ده، نیمه توله سونه ده، خو نقد رقم ورسره دی. نقد رقم ورسره دی، یا د نقد رقم نه علاوه د ضرورت نه زیاتی سامان ورسره دی. ضرورت نه زیاتی سامان څه دی هغه موږ بیانو، خو که دا سونه چې ده د 7.5 تولې نه کمه هم ده، خو په دې کې چې کم دی نو دې سره چې نقد رقم جمع شي یا ورسره ضرورت نه زیاتی سامان جمع شي او قیمت یې 78750 ته رسېدو نو بیا په دې باندې قرباني چې کومه ده نو دا واجب ده. اوس د ضرورت نه زیاتی سامان څه دی؟ نو ضرورت نه زیاتی سامان چې کم دی نو مثلا د سړي د یو کور نه علاوه دویم کور دی، دا ضرورت نه زیاتی دی. دغه شان یوه اسلحه ده، وسله ده د سړي سره، دا د ضرورت دپاره دویمه وسله چې کومه د ضرورت نه علاوه ده. دغه شان په کور کې یو څاروی دی، هغه د ضرورت دپاره دی، دویم څاروی د ضرورت نه علاوه دی. دغه شان یو سړي سره یو ګاډی دی نو دا د ضرورت دپاره دی، دویم ګاډی د ضرورت نه علاوه دی. که د دې قیمت 78750 ته رسېده نو بیا به په ده باندې قرباني واجب وي، که نارینه ده او که زنانه ده. او که نه هغې ته قیمت نه رسېدو نو بیا پې باندې قرباني واجب نه ده. اوس دې کې بله مسله ده جی، د زکات په مسله کې دا دي چې په هغې کې کال تېرېدل شرط دي.
لکه تا سره مال دی، تا سره پیسې دي او یو کال په هغې باندې تیر شو، نو په تا باندې زکات واجب دی. خو په دې د قربانۍ مسله کې کال تېرېدل په شرط نه دي. که په دغه 3 ورځو کې څوک د نصاب مالک شو، د اختر ورځ، د اختر 2مه ورځ، د اختر 3مه ورځ تر د ماښامه پورې د ده سره 78,750 روپۍ رالې، دا د دې مالک شو، قرض پې نه و، نو په ده باندې بیا قرباني واجب ده، دا به قرباني کوي. اوس مسله دا ده جي چې یو سړي سره خو 78,750 روپۍ برابریږي، خو په ده باندې قرض دی چې د هغه قرض په وجه د 78,750 نه پاتې کېږي، بلکې دا د هغې نه کمیږي، نو لحاظه بیا په ده باندې قرباني دا واجب نه ده. مسله بیا دا ده جي د سونې خبره مې ته وکړه چې سونه کمه ده، خو نقد رقم په دې زموږ اکثر خلک نه پوهېږي، وایي 1.5 تولې سونه یادوي. نه، 1.5 تولې سونه نه، خبره دا ده چې 1.5 تولو نه سونه کمه هم ده، خو د دې سره نقدې پیسې جمع شوي یا د ضرورت نه زیاتي سامان، په کور کې داسې سامان دی چې په ټول کال کې نه راغستل شي، یا مې درته یاده کړه 2م ګاډی زیاتي دی، 2م کور زیاتي دی، 2م اسلحه زیاتي ده، 2م څاروی چې کوم دی دا زیاتي دی، دا به ورسره جمع کړی شي، نو کو 78,750 ته قیمت رسېدو په دې وخت کې، نو په دې کس باندې بیا قرباني څه ده؟ هغه واجب ده. او که نه دغې ته نه رسېدو، نو بیا پې باندې قرباني واجب نه ده. او که یو سړي سره مثلا 1,00,000 روپۍ وي، 2,00,000 روپۍ وي، د دې مالک دی جوړېدو، خو په ده باندې قرض دومره دی چې قرض تی منفي کی، نو 78,750 نه پاتې کېږي، نو لحاظه بیا په دې کس باندې قرباني هغه واجب نه ده. دغه څو خبرې په دې لومبني کلیپ کې د قربانۍ په چا باندې واجبېږي د دې د وجوب متعلق موږ عرض کړی. انشاءالله مخکې کلیپونو کې به د قربانۍ نور مسایل هغه عرض کېږي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.